نبی علیہ السلام د خپل ملګرو سره په اوخ باندې ګوره نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیہ السلام لاړ بیا به یې صحابي ته وفرمیل علي رضی الله تعالی اوس ستا نمبر دی ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم بیا به چې د ابو لبابه رضی الله تعالی نمبر راغی اوس ته اوښ ته راوخې چې زه به پیدل ځم حالانکې هغه صحابه کرامو چې په نبی علیہ السلام باندې خپل سرونه شیندل خو نبی علیہ السلام دا نه د خوښه کړی چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګری دې پیدل روان په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیه السلام په قابلي باندې د حملې کولو دپاره د خپلو ملګرو سره را روان دی نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو وی هلته خبر ورکه چې د خپلې قافلې حفاظت وکړي د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي ته مکه کې خبر ورکه چې مخې له راوځي یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته زه چې نبی علیه السلام کم ځای ته را روان دی ته زه ګوره هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې خلک ورته راټول شو څه چل دی وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کیدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ لاړ شئ د هغې څه وکړئ حفاظت وکړئ دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیه السلام د قافلې حال احوال ماله راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده نبی علیہ السلام هم دو صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کم ځای کې تېرېږي هلته ماته خبر راکړئ دا دو صحابه کرام بدر ته راورسېدل د بدر مقام ته هلته یوه چینه وه هغې خواله لاړو اوبه یې ترې وڅکلې او مشک یې د اوبو ډک کړو اوښانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو دوی چې اوبه څکلې دغلته یو دوه زنانه وې دې چینې په خوا کې د هغې د یو بل سره جګړه شوه دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ پتا مې قرضه دغه پیسې ماله راکئ که نه راکئ هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه د قریشو قافله را روانه ده دې ځای ته به راځي نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم ستا قرض به تاله درکړم که نه یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه د ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته رارسېدلی و هغه د ښځو سره بچ بچاو وکړو وی ټیک درځ دا خبره ټیک کړي قافله دلته را روانه ده خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي در به کې پیسې هغه هم لاړو صحابه کرام دغې ځای نه اوښ ته وختل واپس شو اوښانو ته وختل واپس لاړو نبي علیه السلام ته وفرمیل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده بدر ته را روانه ده دلته کې ابو سفیان هغې کس نه تپوس وکړه د خپل جاسوس نه هلکه څه دې ولیدل که څه دې ونه لیدل وی هېڅ مې نه دي لیدلي خو دغې بدر ځای کې چینه چې کم ده دغلته 2 تنه راغلي اوښان ورسره وو اوبه یې وڅکلې مشکونه یې د اوبو ډک کړه واپس لاړو وی خان او ابو سفیان هغې ځای له راغی هغې اوښانو هغې ځای ته چې ورغی هلته د اوښانو پچې پرتې وي پچې نو هغه پچې چې راوغسته داسې په منځ یې نیمه کړه چې نیمه کړه که نه هغې کې دننه د کجورې هډوکی و اوښانو کجورې خوړلې وي نو په پچې کې دننه د کجورې هډوکی و نو هغه هډوکی چې داسې صفا کړو که نه وی قسم په الله چې دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی دومره وخیار خلکو ښه وی دا هډوکی چې دی که نه دا د مدینې د کجورو دی نو دا کوم 2 کسان چې راغلي وو دا هم د مدینې نه راغلي دي بس د نبی علیه السلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیه السلام را پسې دلته را روان دی خپله قافله یې بدل کړه لاره یې بدل کړه په بله لار روان شو هغه د بدر باندې چې کومه لار وه هغه یې څه کړله پرېښوده په بله لار روان شو چې په بله لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکې ته کس ولیږو وی زه په خیر او په عافیت د هغوی نه راووتم او که تاسو را روان شوي یې واپس شئ موږ د هغوی نه راووتو سامان خو راویستو اوس تاسو څه له راځئ مه راځئ ابو جهل ورته وی نه چې په بدر کې مې ډمې نه ګډولي نو واپس نه راځم زه به بدر ته ځم اوس زه راوتی یم چې زه دوی ته خپل زور وښیم چې سبا دپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیاره و چې راپاسه ځو په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک
چې د غزا د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 314 کسانو 313 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه منورې نه را روان شو. میاشت د روزه و 12مه روزه و. د بیسرو سامانه خدا حالت چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه او یا پکې اوخانو. یو اس ته د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 ته نځي. یو به په بره راسي 2 به پیدل رواني بیا به بل په وخت سور شو بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیہ السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان له سره وخت وانه غستو چې زما په کې دا وخت په بز زما نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو وخت کې 2 ملګری دارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی اسلام د اوخ ملګری وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه نو دی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل اذا الله پاک پیغمبره مونږ پیدل زو مونږ په اوخ نه سوريګو په اوخ باندې بته ناس مونږ پیدل روان مونږ تللی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وینه خو تاسو زمانہ چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زم پیدل تللی شم او نه تاسو زمانه د ثواب ډیر زیات محتاجمن یئ. دا سیم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم او دا سیم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره پیدل ځم. رحمت فرمایل ستاسو درونو سره غداري وشو هغه به شهیدان شي. او بیا عاصم رضی الله تعالی عنہ مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی عنہ دا دعا وغوښته وی الله زستا د دین د حفاظت لپاره جنگیږم الله نو زما د جسم هم د کافرونو محفوظ وساته. دا دعا وغوښته عاصم رضی الله تعالی وی الله زستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د روح حفاظت وکړه الله. دا دعا وغوښته او جنگ شروع کو. سره د خپل وړو ملګرو شهید شو. دی وړو کسان شهیدان شو. دغه 3 تنه چې کوم راکوشي وو نو دوی کافرو د ځان سره مرګړي کو دوی په دغه ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار د خیانت وو. نو عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ دغه 3 تنو کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دویم خبیب رضی الله تعالی عنہ. عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ فرمایي تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره تاسو نه اس پیدا نشته تاسو سره نه ځم ما ته پدر تاسو موږ ته پناه نه راکوي موږ سره خیانت کوي هغه خو په هغه ځای باندې شهید کو هغه هم شهید کو. دارنګه زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ د په غزوه احد کې امیہ ابن خلف دا د مکی سردار کنه امیہ ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ د مردار کړي وو. نو دوی د مکی ته بوستو او د امیہ ابن خلف چې کمزوم او صفوان دا غنه نومو نو صفوان دې په ما را خرڅ کړي دا زما د پلار قاتل لزه تاسو له پیسې درکوم په ما را خرڅ کړي چې زه وجنم د زما پلار وجلې دي. ناغي د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واسه دغه د کافر معاهده کنه دوی ته موږ درته پناه درکو. نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر پیسې واغستې او د امیہ ابن خلف چې کمزم صفوان او هغه ته حواله کو. صفوان داسې وکړو چې د مکه مکرمه خلک راټول کو ما د خپل پلار قاتل نیولې دی راځي زوجنه تاسو تماشا کوئ تاسو څه کوئ تماشا کوئ. د مکه مکرمه نه بار ته وستو او مقام التنعیم ورته وی هغه ته بوستو چې هغه ته بوز د مکه خلک ورته غیر چاپیره ولاړ دي. نو په دغه تماشګیرو کې ابو سفیان هم دی
نو دا ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی اے زید استانه ز په دې ټایم کې یو تپوس کوم ته وجلې کېږي تا خو وجنی وس خو زستانه یو تپوس کوم ستا دا خو نه ده چې ته آزاد شې ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم ته آزاد شي او ستا غمنګر محمد ستا په ځای باندې قتل شي نو ستا داسې خوخه ده که خوخه نه ده نو زید رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی قسم په الله زدا هم نه خوخوما چې زما د پیغمبر په لاس کې دی ازغه مات شي او زه دی روغ یم په دغه کې ځای کې زید رضی الله تعالی عنہ فانسی کو او ابو سفیان وی ډېر عجیب مینه د محمد سره د خپل ملګرو دا سیمینه ما چرته نه دلیدلې دا دوه تنه په دې طریقه باندې شهیدان کړو او دا دریم چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حارث قتل کړو دا د مکی په مشرکانو کې یو سردارو نو خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې دا حارث قتل کړو چې د مکی په سردارانو کې وو نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث زوی واغستو او دې د پاره واغستو چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم خدای لږ ټیم په کور کې گرفتار کړي وو په قید کې ساتلی وو نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو قتل کوي نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د دغه کس لور ته د حارث چې کوم د وجلې وو داغه لور ته وی داغه نوم زینب وی زینب مال یو چاړه راکا چې زړم به خپل صفایو کمنو اسیم رمخ چې ځان صفا کمنو مال یو چاړه راکا اوس دې وجنی خبیب رضی الله تعالی عنہ او دې دغه په کور کې دی نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی عنہ خپل سر سنتو کې نو د دې زینب زوی د دې خیال نو د خپل کارونو کې لګیا و چې او کته نو زوی تل د خبیب رضی الله تعالی عنہ خواله او خبیب رضی الله تعالی عنہ راغسته په خپل غیږ کې کېنولې ده نو چې زینب او قتل چیرې د خوس مون قتل کو او دا غیږ له زما بچی تل ده نو دې چغه کړه په پلاس کې چاړه د په غیږ کې زما زوی ده او یې ریدا چا زینب د زوی له قتل کې نو دې چغه کړه نو خبیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي اے زینب تر دین وېری دي چې په دې چاړه بزستا بچی ته نقصان ورسومه نو زینب ورته وی او وینا زستا بچی ته اسم نو ما ستا بچی بی ګناه دی هغه ته زه اسم نو ما راش خپل بچی دی بوزه زینب له خپل بچی په غیږ کې ورکو دیو جنا دا زینب چې دا ورسته بیا مسلمانه شوې ده دیوی وی قسم په الله ما ډیر قیدیان لیدلی دي خود خبیب پشان قیدی ما نه دی لیدلی ما ډیر قیدیان لیدلی دي خود خبیب پشان قیدی ما نه دی لیدلی او یو ځل زر عالمه نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ ته بیړی پرتی دی پخپو کې زنجیران پراته دي قید دی خو د سره پراسو کې د انګورو غونچک ته داغه دانی شوکې خوري وینه خود ناسې سوکو چې دلې انګور راوړی وي زمونږ په کور کې او وینه دې په خپل تللی شو ځکه په خپلو کې زنځیران پراته وو او وینه دا موسم د انګورو وو موسم هم د انګورو نه په خپل هم نه شو تللی زنځیران ورته پراته وو تړلی خو زمونږ په کور کې هم دلې چا ورله انګور نه راوړو خو زه ماته پته ولګېده چې د انګور دله د الله د طرف نه راغلي نو چې کله دا خبیب رضی الله تعالی عنہ دی مقام تنعیم ته بوستو د قتل د پاره چې دا خبیب رضی الله تعالی عنہ قتل کی نو چې کله دې فانسی کو نو د صرف دومره وی په مال لږ غونته کې ټیم راکې زه پکې دوه رکعاته نفل وکم مال به دومره ټیم راکې زه پکې دوه رکعاته نفل وکم هغه ورته وکا نو خبیب رضی الله تعالی عنہ دوه رکعاته مونږ کو ډیر زر وکړو زر وکړو نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه مې غوښتل چې دا مې د ژوند اخیری مونږ د چې ډیر وګد وکما دا مې د ژوند اخیری مونږ دی چې د الله سره په ډیر خبرې وکما ډیر وګد مونږ وکما خو د دې خبرې نه یریدم چې تاسو به وایي چې خبیب د مرګ نه یریږي ځکه یې مونږ وګد کو خبیب د مرګ نه یریږي ځکه مونږ وګد کو وی دا مونږ مې ځکه زر وکړو چې تاسو په زړه کې دا رانشي چې خبیب د مرګ نه ویرید او چې دوه رکعاته مونځ وکړو بیا دعا وکړله وی الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پرېمه ده
پرېمه ده او خبیب رضی الله تعالی دوی په پانسۍ وخېږي او پانسي کو چې کله خبیب رضی الله تعالی پانسي کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه دوه صحابه کرام ولېږل ویلاړ شئ تاسو د خبیب لاش راوړئ تاسو د خبیب لاش راوړئ یو مقداد رضی الله تعالی ورسره بل صحابي و د خبیب لاش راوړی دوی چې لاړه کنه نو د خبیب رضی الله تعالی جسم داسې په پانسۍ کې اوایي ځوړند دی خو ګیر چاپېره ترې څلوېښت تنه ملاستي د د لاش ته حفاظت لپاره چې څوک رانه ونه تښتئ دوی موکسي کوله نو یو موکی ومونتله دوی اوده شو نو دوی غلي لاړو هغه لاش یې راپرانستو چې راپرانستو لاش یې راواغستو په دې کې د یو تن سترګې وغړېدې وي لاش نشته دی لاش زمونږ نه چا وړو دوی یو خوا بل خوا منډې کړې چې منډې کړې دا دوه صحابه کرام یې په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی لاش یې اغستی دی چې لاش یې اغستی دی هغه یې ګرفتار کړو چې څنګه یې ګرفتار کړو نو هغوی دا لاش زر په ځمکه کې مقداد رضی الله تعالی دا لاش راواغست زر په ځمکه کې کېښود چې کافر رالو دا لاش یې روچته و ځمکه وچاو دا لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی ځمکه پرې رابنده شو بس د کافرو لاس له د لاشو ورنه راغی دارنګ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ما درته وی کنه چې کوم د دوی امیر مقرر شوی وو نو د په غزوه احد کې د خزې دو ځامن مردار کړیو د کافرو نو هغه خزې دا ویلی وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چارو زبر لسل او خان په انعام کې ور کومه سل او خان به ول په انعام کې وی د سر به مال راوړی او مال به تشوي او زبر د سر په کنډولې کې شراب سکم ای خزوی دا یو منخته کړی و چې زما دو زامن کم سړی قتل کړي زبر داغه د سر په کنډولې کې شراب سکم دا منخته کړی و نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن د ارمانو چې دا سر زه د خزل اوسم چې سلو خان خو په انعام کې عالم کنه سلو خان پس کې عالم په انعام کې عالم نو چې کافرانو ورلو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالى مارته کنه د دعا وختي وا وی الله ستاره دین د حفاظت د لپاره جنگيګم او زما د جسم سو کا حفاظت دا دعا وختي وکنه الله تبارک وتعالى د غبین مچ راولېګلی ته د جسم نه داسې ګر چا پر تاوي دي سوق نشوتله چې داخله لاس ورل جسم ته ورنځ کېدل شو دومره مچ راغلی وي نو دی وی چې شپه شي د مچ بخوري شو جو مونږ به سره به لري کو ای خزله به وس نو چې د ماخام تیار خورېدل کنه دوی د شپې په انتظار وو الله تبارک وتعالى باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه د ځان سره وړو د دک شالته نه مراد فاتح شو هغه سلو خان خو زمون په لاس باندې رانلو الله تبارک وتعالى د خپل اولیاء د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله هغه د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت او کدا دعا وکړي الله تبارک وتعالى بیا داغي د جسمونو څخه کوي حفاظت کوي نو خبیب رضی الله تعالی فرمایل وی مال دومره ټیم راکړه چې زبګ دوه رکعات سو کما منځ کم د دې وجنه علما لیکي و چې کله تا ته پته ده چې مرګ میرانیز دی د مرګ وخت میرانیز دی نو دغه ټیم کې سو کا منځ کا دغه ټیم کې سو کا منځ کا دغه شانتي واقع د زید بن حارثه رضی الله تعالی سره راغلی و زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ د طائف ته تلو نو چې په واپسې سره راتنو سامان وسره و سامان وسره نو یو خچری په کرای باندې اونې وو وې مکې ته زمانه په د باندې خپل سودا مکې ته ورسمه طالب کرای درکمه مالک ورته وی ټیک دغه مالک ورسره را روان شو چې په لار باندې راتله یو خوشي بیابان تر ورسېدل کنه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی او قتل چې الته ډېر شی مړی پراته دي نو دغه مالک تور راواغستله د خچر چې کوم مالکو هغه تور راواغسته چې د زید رضی الله تعالی نصر وي نو زید رضی الله تعالی په فو شو صرف د سامان د پاره وجه چې دا سامان ته واخلي کمی په خچر چې بار کړی دی د پاره وجه نو چې هغه تور راواغسته نو زید رضی الله تعالی عنہ ورته او فرمایل مال ټیم راکړه چې زه صرف 2 رکعات مونږ کوم بیا ما وجنه ستاسو سره تور په لاس کې راځه تش لاسم خامخامي وجني خو دومره ټیم راکړه چې زه 2 رکعات مونږ وکما
هغه کس ورته په خندا شو وی دا کم چې پراته دي ټول منځونه کړي دي خو دې منځ نه دي بچ کړي زه ته پکې موکا بتاوري مسخره او بتاوري ټوکه وته وی دا کم چې ګیر چا پیر پراته دي نه دی ټول منځونه کړي خو منځ نه دي بچ کړي زه ته پکې منځ کا نو زید بن حارثه رضی الله تعالی دو رکعات منځ کو نو چې دو رکعات منځ کو نو لاس یې اوچت کړ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا دعا وغوښته چې دا وی دا اسم اعظم دی ښا دا اسم اعظم دی یا ارحم الراحمین دا دعا وغوښته نو د غیبونه आवाज وشو وی دې قتل نکي دې قتل نکي هغه سړی لږ ویرېدو شاته شو چې دا आवाज د کوم طرفه راغلی د خو څوک شته دی نه आवाز ماته وشو چې دې قتل نکي لږ شاته شو خو چې شاته شو بیا اراده د قتل وکړه چې بیا قتل اراده وکړه نو زید رضی الله تعالی بیا د خلی نه وتل یا ارحم الراحمین نو بیا आवाज شو وی م قتل ودی هغه سړی بیا شاته شو چې بیا شاته شو بیا لږ سات ولال دی په دریم ځل بیا اراده وکړه چې په زید رضی الله تعالی عنہ کی حمله وکي نو چې بیا یې توره اوچته کړه نو زید رضی الله تعالی عنہ د خلی نه بیا وختل یا ارحم الراحمین چې دا چغه اوخته خلی نه وخته سو ګوري چې کس په اس باندې را روان دی او نیزه وسره په لاس کې د نیزې د سر نه اور خيږي او په یو سپیډ کې راغی او الله اکبر چغه کړه دغه سړی په دې خېټه کې نیزه ومنډه لا خو ورته وکړه اکاسي مردار کو بیا زید رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی چې کله تا په اول ځل وی کنه یا ارحم الراحمین وی زه په ووم اسمان کې خو چې دوباره دی یا ارحم الراحمین وی زه د دنیا اسمان ته رسیدلی وم خو چې په دریم ځل دی یا ارحم الراحمین وی زه ستا په خوا کې موجود وم زید رضی الله تعالی عنہ راغی دا واقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیان کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا فرشتہ دا فرشتہ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کوم انسان چې درې فیر دا وای چې یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه یو فرشتہ आवाज وکي چې ارحم الراحمین ستا आवाज واوریدو اوس دعا غواړو الله ته درخواست کوو چې پوره کړي درله دا اسم اعظم دی حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي کوم انسان چې درې پیری دا وای یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه فرشتہ راشي او دې انسان ته وای چې ارحم الراحمین تستا طرف ته متوجه شو ستا غږ واوریدو اوس دعا غواړو الله خپل حاجت پیش کا دا اسم اعظم دی نو چې کله در باندې مصیبت راځي مشکل راځي تکلیف راځي بس دا دعا غواړه درې پیری یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او رستو چې په ځل کې حاجت ته الله تعالی مخه ته کده حدیث مبارک دی نو هر مشکل چې در باندې راځي هر مصیبت در باندې راځي د شریعت طریقه دا چې مونږ وکړه دوه رکعات سوکا مونږ وکړه الله ته متوجه شه او د مانځنه ورستو دعا وغواړه دا الله نه دعا وغواړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بیا الله تبارک وتعالى د خپل حاجت مخې ته کوه ان شاء الله تبارک وتعالى به درله دا حاجت څه کوي پوره کوي حدیث مبارکونه ثابت وظیفه د بعضې وظیفې خلکو ځاله جوړ کړي فتح هم نه لګي چې دا دوی د کم ځای نه رالي د کم ځای نه راخلي ختمونو تعداد هم ځان له مقرر کړی دی پته نه لګي چې دا تعداد د دوی د کم ځای نه راخلي خو بهرحال هغه وظایف کوه چې هغه په قرآن کې موجود دي حدیث مبارکو کې موجود دي د ځان نه ایجاد شوي وظیفو نه ځان ساتل پکار دي نو بهرحال تدین دا خبره معلومه شو چې یو خو هر مصیبت په وخت کې منځ کول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې کله منځ کای نو په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخیری منځ دی چې کله هم منځ کای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په زړه کې دا راواله چې دا زما د ژوند اخیری منځ دی نو یو خدا چې په دې منځ کې بستا توجه ډیره زیاته برابر وي او کې دې شي داسي چې کله ته مونږ کنه دا ګارانټي چا سره شته چې بل مونږ سره سم کنه رسم اس ګارانټي چا سره نشته دی نو چې مونږ کای نو یې کنه دا زما د ژوند اخره مونږ دی او څه پته لګي چې بل مانځه ټایم ماته میلاویږي او کنه میلاویږي
نو چې دا دې په زړه کې وو نو په منځ کې به د خشوع او خضوع زیاته وي، په منځ کې به د توجه زیاته وي، د الله سره به د مناجات برابر وي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. زمونږ منځونه انسان د کوتاهي کېږي، بالکل سوچ یو خوا بل خوا تلی شي، خدا کله کله کېدی شي، کله کله کېدی شي چې همیشه دپاره ستا په منځ کې توجه نه وي، نو دا منځ دی؟ دا خو منځ نه دی. همیشه دپاره صحیح امام مخې ته خطا شي، شاته په شلو تنو کې یو تن ته چېرته پته ولګي چې یاره 3 رکاته وشو که 4 رکاته وشو، کله ناکله پکې یو تن ته هم پته ونه لګي. مولي صاحب راته وي 3 رکاته مونځ مې وکړو، سلام مې وګرځو، ښه مقتدیانو راپسې سلام وګرځو ټولو. ما دعا کوله، یو تن پکې بیا وروسته وي چې دا مونځ خو 3 رکاته نه دي، یو وي چې څه ووم، بل وي چې څه ووم. نو د خدای مسلمانانو جامع مسجد کې مولا 3 رکاته مونځ وکړو، شاته ټولو ته پته ونه لګي دا مونځ قبلېږي یا دا مونځ دی؟ یو خو صفونو کې څه کوئ؟ خیال ساتئ، صفونو کې لار مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله جمع ودرېږي نو دا شیطان د شا غاړې راشي، شیطان د شا غاړې راشي، نو دی کوشش کوي چې دی ځان امام ته ورسوي، ځکه چې امام خطا شي خو تمام مقتدیان خطا شو کنه، نو دا شیطان کوشش کوي ځان چا ته رارسوي؟ امام ته. نو دی امام ته نشي راتلی، خو کوی په سب کې لار وي نو دی په هغې لار کې بیا ځان رارسوي امام ته ځان. چې کله په صفونو کې لار وي وایي دا شیطان په هغې لار راشي ځان امام ته راورسوي، نو چې ځان امام ته راورسوي نو امام ته وسوسې شروع کړي، نه په مونځ کې څه کړي؟ خطا کړي. نو چې امام خطا شو نو شاته مقتدیان خطا کېږي که نه خطا کېږي؟ ته دې وجې نه صفونه داسې ساتئ چې په هغې کې لار نه وي، چې امام خطا کېږي دا یوازې د امام قصور نه دی، دې کې د مقتدیانو قصور هم دی، ځکه چې شاته صفونه نه برابروي. ډېر خلک وایي ما ته په مانځه کې وسوسې راځي. د مونځ د وسوسو درته دا طریقه ښیم چې یو کله په مانځه باندې ودرېږي، الفاظ په جمع سره دومره وایي چې ته په خپلو غوږونه اورې، بل ته نه، بل ته به یې نه اورئ، بل ته به یې نه اورئ، دومره الفاظ ته وایي چې ستا غوږونه یې اوري، دومره الله. دویم د مانځه معنی ته سوچ کوه، معنی ته سوچ کوه. الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی او بشکه ایمو مسلمانان یو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی بشکه دا خو مشرکین دي، کافر دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او بشکه دا الله پیغمبر بیا دومره کمزوري شرایط ومنلو ته څه ضرورت دی بیا سره جهاد ولې نه کوو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمره الله تبارک وتعالی به موږ له پدې کې خیر واچي، ما چې څه وکړه بس دا ومنئ. زموږ صحابه آمنا وسلمنا، ایمان راوړ بس بیا خبره منلې ده. بیا د چا دا مجالو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره وکړه او یو صحابي د هغې نه انکار کړی وی، صحابه لاړو ډېر زیات خفه دي، ډېر زیات خفه دي چې دا خو موږ ډېره کمزوري اختیار کړه، خو نبی علیہ السلام صلح کړې وه چې مدینې منورې ته لاړ. څه ورځې لا تېرې نه چې په دې دوران کې یو صحابي راغی، د هغه نوم دی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه، زنجیران ورته پراته دي، بدن ټول زخمی دی. راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی د الله پیغمبر ډېر په تکلیف مې درته ځان راورسوه، ما اسلام راوړی دی، ما زما قوم وجلي، د الله پیغمبر زما حالت ته وګوره، زنجیران راته پراته دي، راوتښتېدم دی. بس ساعت نو تېر چې 2 تنه د قریشو پسې راورسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته زموږ سره واپس کا، تا زموږ سره لیکل کړي دي چې د مکې نه کو څوک راغی ته به موږ ته واپس کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ابو بصیره زه دوی سره زه تا ځان سره نشم سنبالولی، ما لیکل کړي، ما صلح کړي، ما معاهده کړي، زه د هغې خلاف نشم کولی. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله پیغمبره ته ما دوی ته حواله کوي، ما وجني، ما د اسلام واپس کوي، ته ما دوی ته حواله کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ابو بصیر زه به ورسره زه دې نشم ساتلی، ما صلح کړي، زه د هغې خلاف نشم کولی. ابو بصیر رضی الله تعالی چې روانېدو د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وي، نبي علیه الصلاة والسلام ته وکتل، نبي علیه الصلاة والسلام جړل، د سترګو نه اوښکې روانې وي. وی ابو بصیر زه ورسره الله به خیر کړي. روان شو ورسره تلتله د مدینې منورې سره نږدې یو ځای دی ذوالحلیفه ورته ویلی شي، چې کله هغې ته ورسېدل نو دې مشرکین کوز شو، پړاوې واچو، کجورې یې خوړلې، کجورې راشو کولې خوړې.
نو د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ یو کافر ته وی دا توره ډیره ښکلې نه ده او ورته ویل نه دا خو ډیره ښایسته توره ده دا خو ډیره قیمتي ده بهرحال د خپلې تورې صفتونه شروع کړو دا خو داسې ده دا خو داسې ده ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي لږ راکړه چې وګورم که نه لږ راکړه چې وګورم ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ چې توره واغسته تورې ته ګوري او په کې سوچ کوي چې یاره دوی خو تا بیایي مکې مکرمې ته او اوس په درته باندې د هغې نه زیات ظلمونه کوي چې اوس په راسره څه کوي او د دین اسلام نه مې واپس کوي دوی ما تر هغې پورې پرېږدي چې څو پورې زه د اسلام نه یم واپس شوی توره خو زما په لاس کې ده دا سوچ کوم چې توره یې اوچته کړه کافر لږ راواچوله سر یې تا خوا ورته وکړو مردار یې کړو چې بل ملګري وکتل چې یو ملګری خو رانه مردار کړو توره د ابوبصیر رضی الله تعالی عنه په لاس کې ده هغه منډې کړې تیښته باندې شو مدینې منورې ته واپس راغی نبي علیه الصلاة والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی دی په مسجد نبوي باندې رادنډه شو نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل راپرېږدی دی دا سړی ما ته یېرېدلی ښکاري دا وارخطا دی راپرېږدوئ یې چې کله هغه راغی نبي علیه الصلاة والسلام په خپو کې پرېوتو وایي د الله پیغمبر ما بچ کا ستا هغې ملګري هغې ابوبصیر یو تن ووجه اوس په ما پسې را روان دی بس ګوري نبي علیه الصلاة والسلام چې ابوبصیر رضی الله تعالی هم جومات ته راغلی وته توره یې په لاس ده وایي د الله پیغمبره تا خپله ذمواري سره ته رسولې ده د الله پیغمبره تا خو زه دوی ته حواله کړی ما په دې کې ستا قصور نشته دی او خو ځان له خبره ده چې ما یو مردار کو اوس په ده پسې راغلی دې به م راکوي مردارو به پرېږدم نه چې دا خبره یې وکړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلاک شي دا ښه ده چې دغلته کې نور کافر نو که نه تا خو به لوی اور بل کړی و تا خو به ډېره غټه جګړه شروع کړې وه خلک یې دلته نور څوک نو دا خبره یې وکړه ابوبصیر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې نبي علیه الصلاة والسلام زما په دې کار باندې خفه دی ابوبصیر رضی الله تعالی سر ښکته کړو او روان شو وایي د الله پیغمبره لاړم درنه د الله پیغمبره لاړم درنه تا نه خفه کومه روان شو اوس په لار را روان دی چې مکې ته خو کو ځم نو هغوی مې وجنې پرېږدي مې نه ځکه چې یو سړی مې تیم ووجې او مدینې ته مې نبي علیه الصلاة والسلام نه پرېږدي مدینې ته مې نبي علیه السلام نه پرېږدي او مکې ته مې د مکې مشرکان نه پرېږدي روان شو لاړو هلته یو سمندر د باغې په غاړه باندې آباد شو هلته اوسېدو بس دا خبره مشهوره شوه چې نبي علیه الصلاة والسلام ګورې څوک پرېږدي نه کړو د مکې نه څوک مدینې منورې ته ځي هلته هغه نه پرېږدي ځکه هغه د کافرو سره معاهده کړې ده صلح یې کړې ده بس چې مکه مکرمه کې به یو تن مسلمانېدو او ته د ابوبصیر رضی الله تعالی خواله او د دریاب په کناره به آبادېدو ابو جندل رضی الله تعالی مسلمان شو دې ملته لاړو حتی تر دې پورې چې د سمندر په کناره باندې د مسلمانانو یو لویه قافله تیاره شوله او چې د مکې نه به څوک راوتو بس هغه به یې پرېښوده نه د مکې مشرکان تنګ شو یو مدینه منوره کې مسلمانان پرېږده خو دا خو راته بل د مسلمانانو لښکر تیارېږي او جنګي لښکر دی د هغوی سره موږ د جنګ بندۍ وعده کړې ده خو دوی سره موږ د جنګ بندۍ وعده نه ده کړې دوی خو را باندې حملې کوي نبي علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو کافرو د مکې مشرکانو د الله پیغمبره محمده صلی الله علیه وسلم د خپلولۍ لحاظ وکړه خو دا خلک راوغواړه موږ چې کوم ستا سره دا شرط لیکلی و چې د مکې نه که څوک درله موږ ته به واپس کوي دا شرط زموږ د طرفه ختم دی نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل صحیح ده نبي علیه الصلاة والسلام یو خط تیار کو او قاصد ته یې ورکو او په هغې کې دا لیکلي وو چې ابوبصیر ته وایه چې د فراق ورځې ختمې دي اوس د وصال ورځې دي راځه مدینې منورې ته د قاصد دا خط اخیستی دی چې هلته ورسېدو ابوبصیر رضی الله تعالی عنه په شګو کې پروت دی بیمار دی هغه ابوبصیر اوس نه دی هغه د سمندر هواګانو والی دی هغه خو ناجوړه دی هغه په خاورو کې پروت دی لاړ دا قاصد هلته یې چاته وي ابوبصیر کم دی دا پورې په دې خاورو کې دا بیمار په دې شګو کې دا بیمار چې پروت دی دا ابوبصیر دی د قاصد دا خط وړو ابوبصیر رضی الله تعالی عنه ته یې ورکړو وی ابوبصیره ستا محبوب فرمایلی دی چې ابوبصیر ته وایي چې زما غېږې له راځه د فراق ورځې ختمې دي اوس ابوبصیر رضی الله تعالی چې خط ته وکتل خط یې راواغستو په خپل مخ پورې ونیو په شونډو باندې ښکلو وی د الله پیغمبره د وصال ورځې راغلې خو زه درنه جدا کېږم زه ستا غېږې له نشم درتلی زه خو دومره طاقت نه لرم چې ستا خط ته پاسېدلی وي خط ته ګوري او جاړي خط ته ګوري او جاړي د الله پیغمبر ستا خواله نشم درتلی قاصد ته زما خواته را نږدې شه هغه ته ورټیټ شو نبي علیه الصلاة والسلام باندې زما ډېر سلامونه وایه چې واپس راشي ډېر سلامونه وایه او دا ورته ووایه چې ابوبصیر اوس طاقت نه لري چې راپاسي او بیا دا خط د سینې سره ونیو او بیا روچت کو داسې کتلې ورته وجړدي حتی تر دې پورې چې سټې په یو طرف باندې لاړو او داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو ډبل 1 چینل سبسکرایب کړئ
ګنټې والا نشان کلیک کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په اواز باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مهیله راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام جزاکم الله.